فرمای فلولا کان پس ولن شولدا من القرون دا اغه امتونو من قبلكم چې وړاندې تاسو نو اولو بقيه خاوندان د عقل ينهونا چې منی کولی خلق عن الفساد د فساد کولنا فی الارض پزمک کی الا قليلا مگر لک کوم چې الا قليلا مگر لک ممن کوم چې انجینا منهم نجات ورکړو دویتا واتبع الذين پیروي کړه خلقو ظلمو چې ظالمانو ما دهغه چا دهغه څه اترفو فيه چې اسودګي ورکړی شو واغوي تا فيه پاغي کی وكانوا مجرمين او هغه مجرمان وما كان ربك او ند استرب ليهلك القرى داس چې هلاک لري یو کلی بظلم فظلم سرا واهلها مصلحون او خلق دهغه اصلاح کون کی ولو شاء ربك او كختلي ربستا لجعل الناس نخام خبكري وخلق امه واحده هم يو امت ولا يزالون او هميشه بوي مختلف فلولا كان من القرون من قبلكم دي سره ترغيب دي امت خلقتا چې مخکې کوم امتونه هلاک کړي شو کوم قومونو باندې عذاب رالل او دا غوي د عذاب نه بچ کېدو یو صورت بداو چیرې دا غوي چې کوم اولو بقيه او ذی فهم او ذی عقل خلقونه هغه ولې داسې ونه کو چیرې کله شرک او کفر وکړو په کار د چې دوی د ځمکې د فساد نه د خلق بچ کړي وي دوی ترغیب ور کړي وي دوی باندې مهنت کړي وي دوی ځان سازي کړي وي او امر بالمعروف نهي عن المنکر پکې کړي وي ينهون عن الفساد في الارض چې دوی د ځمکې د فساد نه دوی منې کړي په دې مقدس ځمکه باندې اصل فساد چې دا بيدینی ده کفر دی شرک دی بهایي ده منګو تاسو ته غلط لار خو دل کیږي چې فساد دي ته وایي چې جنگ جګړه وشي او شور شرابه وشي امن او امان مسله پیدا شي دا فساد دی دا فساد نه دی اصل فساد د الله جل شانه سره بغاوت دی چې کوم منګو تاسو په معاشره کې عام دی هر عام او خاص کس او ناقص چې ګورو د خپل وس مطابق د الله جل شانه احکامات ماتو د خپل وس مطابق د دین اسلام احکامات پېمال کو او هغه شاته ورزو او د خپل وس مطابق د قران کریم نه اعراض کو مخ اړو جو مسلمان ته د الله کلام چې کله مخ ته کې خو د شي راشه د الله په کلام باندې فیصله کو نن مسلمان دي ته تیار نه دي هر یو کس دی خبره طرف ته کوشش کوي چې داسې ادارې تلاشم داسې زی تلاشم چې زما په حق فیصله وشي او ماته یو سو منافع ملو شي زما مقدمه چې دغه مضبوطه شي او ماته ګټه ملو شي تاوان نه بچم نو دا د ځمکې د فساد ذریعہ جوړیږي اصل فساد په دې مقدس ځمکه باندې هغه الله تبارک وتعالى نه بغاوت دی فحاشي ده عریانی دی ظلم دی ناانصافي ده ملاوت دی دوکه ده دروغ دی دا ټول سيزونه داسې دي چې دا د ځمکې د فساد ذریعہ دی او اصل فساد امدا دی نو چې کله د الله تبارک وتعالى سره بغاوت په ځمکه باندې وشي نو رب کائنات فرمایي چې من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چې کله زما د ذکر نه تاسو اعراض وکئ نو زه بس تاسو ژوندۍ راتنګ کم دې سره ژوند راتنګ شي نو چې کوم عقلمن خلک هغه داسې ولونه کو چې دا خلک منې کړی د فساد د ځمکې نه الا قليلا ممن انجينا منهم ډېر کم کسان داسې و چې هغوی را پاسېدو او د خلک د ګناه نه منې کړو کوشش وکړو امر بالمعروف نهي عن المنکر کوشش وکړو خو هغه ډېر کم تعداد کې الله تبارک وتعالى هغوی ته نجات ورکړو واتبع الذين ظلموا نو پیروي وکړه هغه خلکو چې ظالمانو ما د هغه څه اترفوا فيه چې کوم اسودګي ورکړی شوی دوی ته کوم سہولیات دوی ته ورکړی شوی نو دوی هغه پسې ولګېدو د دنیا خواهشاتو پسې د دنیا ظاهري چمک دمک پسې ولګېدو ځان خراب وکانو مجرمین او دوی مجرمان وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون سارب داسې نه چې یو قوم یو کلی هلاکی او حال دا چې هغه خلک اصلاح کوونکي مصلحین وي نو دې آیتونو مبارکو کې ترغیب دی خبره طرف ته دی چې مخکینی قومونه په دې هلاک کړی شو چې هغوی کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر دا صفت نو او دې امت ته چې الله رب العالمین دا خیر الامت دې ته ویلي دی كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دا ورسره لازم او ملزوم دی منګو تاسو عام دا ذهن دی چې دا امر بالمعروف نیکی طرف ته خلک را بلل یا ګناه نه خلک باندې کول دې چې دا یو تبلیغي جماعت کاری دا د هر مسلمان ذمہ داری ده دا صرف د علماء کرامو یا چې کوم دعوت او تبلیغ ولا دی دا غوي کار نه دی بلکې د هر مسلمان دا مسؤلیت دی دا ذمہ داری ده د كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر دې آیت مبارکه په بنیاد باندې نو لہذا حدیث پاک یو ګڼ شمېر احادیث په دې باندې موجود دي چې کله د امت امر بالمعروف نهي عن المنکر پرې دي نو په تاسو باندې الله عذاب راشي نن د عذابونو چې کوم مختلف صورتونو باندې موږ باندې راځي د دې په اسبابو کې یو غټ سبب چې دی هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر پر خودل دي هر کس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هر کس نه به هغه ماتحت په باره کې به تاسو زغت په د چم غون په باره کې به تاسو کېږي الله تبارک وتعالى څومره د علم ورکړي دي څومره فهم ورکړي دي څومره صلاحيت ورکړي دي څومره مال او دولت ورکړي دي څومره قیمتي وخت ورکړي دي دا د قیمتي وخت او قیمتي مال قیمتي چې کوم صلاحیتونه زموږ استاد دا بیزی لګیاله نو دې پر امر بالمعروف نیکی طرف ته خلک را بلل او د ګناه نه منې کول خپل صلاحیت مطابق دا د هر امتی ذمہ داری ده کرام او تذکیره سره سره دا غوی د قومونو د عذاب چې کوم پاغوی باندې د الله جل شانه عذاب راغلی او دا ذکر فرمایل او بیا د دې امت خلق ته دا تعلیم ارشاد فرمایل چې ظالمانو طرف ته مایل کېږي ما چې څوک د ظالمانو طرف ته مایل شي نو دی تبه د جهنم اور ورسیږي
او دغه شانتي د ظلم د تیارې نه د ظلمت نه څنګه به بچ کیږي نو سحر او بیګا د منځونو پابندي کوئ او دغه شانتي چې کله تاسو د منځ پابندي کوئ نو چې کله به تقاضای بشري څه ګناه هم در نه کیږي نو تاسو د نیکی تاسو د منځونه دا ګناهونه به مټاوي ځکه چې په نیکی کې دا خصوصیت دی په نیکو اعمالو کې دا ګناه مټاوي او ورسره تاسو کې به دا صفات د منځ او دغه شانتي د نیکی صفات به تاسو کې څنګه پیدا کیږي نو دا په صبر سره پیدا کیږي د صبر نه کار واخلئ صبر اختیار کړئ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب الله تبارک وتعالى به تاسو به حساب اجر ورکړي تاسو نیکی به ضایع کړئ نه اوس په دې ځای کې الله جل شانه د تیر امتونو طرف ته اشاره کوي دا غي ذکر داسې فرمای ولې داسې نشو چې کله هغوی کې څه خلکو کفر او شرک او نافرمانی او معصیت اختیار کو نو په کار خدا و چې د هغې کم د عقل خاوندان خلک دی هغوی وعظ و نصیحت ورته کړی وی امر بالمعروف نهي عن المنکر د نیکې خبرې طرف ته رابلل او د ګناه نه منې کول کړی وی نو دوی به ټول د عذاب نه بچ شو خو ډېر کم خلک په هغوی کې داسې وو چې هغوی د وخت د پیغمبر خبره ومنله او هغوی ته نجات میلو شو نو ډېر خلک چې کم مجرمان وو هغه هلاک شو او الله تبارک وتعالى داسې نه کوي چې د یو علاقې خلک مصلحین وي اصلاح خوښونکي وي اصلاح خورونکي وي او الله تبارک وتعالى چې په هغوی باندې عذاب راولي دا کیدی نشي نو بیا یو اشکال پیدا کېدو چې یاره د خلک عذاب کې گرفتار کیږي او په دوی باندې عذاب راځي نو که د الله تبارک وتعالى ذات غوښتې نو ټولو ته به یو شان د هدایت ورکړی وی نو سبب پکې مؤمنان او سبب پکې مشرکان او سبب پکې ظالمان او سبب پکې مظلومان او سبب پکې نیکان او سبب پکې فاسقان دا به نه وي ټول به یو شانتي مؤمنان به وي د هغې جواب هم الله جل شانه دا ورکوي که چېرې ما غوښتې نو ټول خلک به په یو امت او په یو خبره باندې به هغه به راجمع شوي وي خو دا د الله تبارک وتعالى خوښه ده چې اختیار ورکړی د هر چا ته عقل و شعور عقل و خیرت فهم و دانش دا الله تبارک وتعالى ورکړی د هر انسان ته او بیا اختیار ورکړی دی فالهمها فجورها وتقواها د نیکۍ لاره د تقوا لاره د معصیت لاره دواړې لارې ورته ښودلې دی